نسلم ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين كل أدب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. علم کوپس بلبلشا دلار بلشا چې هر څوک دی بویوینا. علم کوپس بلبلشا دلار بلشا چې هر څوک دی بویوینا. علم د سرو زرو امیل دی او څوک بختور به په غاړه ګرځوینا. خدای علم می نصیب کړي او نصیب می نکړي د همزولو پیغورونه. وما عزتمندو، خصوصا بالخصوص حضرت مولانا عبدالرحمن سے، مولانا عثمان سے، اور دې مدرسې محتمم قاری شاهد خان سے، او معززو شاگردانو، طلبه کرامو، ستاسو په خدمت کې یو څو خبرې چې کوم دی عرض کول غواړم. کومه درسګاه کې کوم جومات کې چې تاسو ناست یئ، دا د الله رب العزت کور دی. تاسو د علم د حصول دپاره راغلي یئ، د قرآن او ناظره او کلمې او دعاګانو د زده کړې دپاره راغلي یئ. خوږو ماشومانو، رب العالمین تاسو باندې ډېر زیات لوی احسان او فضل کړی دی چې الله پاک تاسو له موقع درکړې ده د خپل د قرآن پاک د ویلو، د دعاګانو او د کلمو د زده کړو. الله تاسو ته بهترین توفیق درکړی. تاسو به د کور نه شال راغلي یې، خو ستاسو په سینو کې به څه ناڅه چې کوم دی علم الله درنه اچولی، هغه د قرآنو داسې کلمې شوې، داسې دعاګانې شوې. دا د دې استادانو برکت. خوږو ماشومانو، د علم د زده کړې دپاره یو څو خبرې چې کوم دی لازمي دي. د علم د زده کړې دپاره یو څو خبرې لازمي دي. په هغې کې اولنۍ خبره دا ده چې د ماشوم په زندګۍ کې، په ژوند کې د مور او پلار چې کوم دی، مور او پلار سره یعنې د ده ښه سلوک، د ده په ژوند کې د مور او پلار سره مینه، محبت، الفت، بیا ورسره چې کوم دی د ده په زړه کې د استاد محبت، د خپل کتاب د قرآن پاک محبت، او په ده کې چې کوم دی ادب. ولې ادب چې کوم دی دا بهترین څیز دی. که د مور او پلار کوي، الله به درله اجر درکړي. که د استاد کوي، الله به درله اجر درکړي. که د قرآن مجید کوي، الله به درله اجر درکړي. که د خپلې درسګاه کوي، الله به درله اجر درکړي. که د خپل ماشوم، د خپل ورور، د خپل ملګري کوي، الله به درله الله چې کوم دی هغه به درله د دې اجر درکړي. د خوږو ماشومانو، علم ټیک ته تاسو به حاصل کوئ، خو ستاسو په علم باندې به عمل نه وي. علم به تاسو له فایده نه ورکوي. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي: لیس العلم ما حفظ انما العلم ما نفع. علم دې ته نه ویل کېږي چې ته ټول کتابونه یاد کړې، بلکې علم دې ته ویل کېږي چې ته علم زده کړي او ها علم چې کوم دی تا ته نفع درکړي، فایده درته درکړي، نقصان درله نه درکړي. او علم داسې څیز دی چې دا ته په آدابو سره، په اخلاقو سره دا ته حاصل کړي، نو بیا به تعالی علم چې کوم دی فایده درکړي. او علم چې کوم دی دا زموږ ستاسو بهترین ملګری دی. علم دا د عمل امام دی، او عمل چې کوم دی د دې تابع دی. د علم په تحقیقاتو باندې بحث کول دا جهاد دی. د علم لوستل دا صدقه ده. د علم یادول دا د تهجد برابر دی. حافظ ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي: العلم خادم. علم چې کوم دی دا رهنما دی. ونور البصائر، او علم د سترګو نور دی.
او تراثهم الانبیاء او علم د انبیاء میراث دی وهو حیات القلوب او علم چې کوم دی د رسول ژوندون دی نو خپل سینې چې کوم دی د علم نه محروم الله تاسو له توفیق درکړي موقع درکړي دا وخت راکړي ژوندۍ راکړي چې دا موقع تاسو غنیمت وګڼئ ولې بیا به داسې وخت راشي چې موږ به په کټونو کې پراته علم به نشو زده کوو ارمانونه به کوو لیکن زده کړه به نشو کوو دا تاسو چې کوم په حالاتو کې یې دا د زده کړې بهترینه موقع ده او دا ټول نه اول چې کوم د خپل مور او پلار سره حسد وکړي نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابي راغی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې عرض وکړ الله رسول مینه د چا سره رسول الله مبارک صلی الله علیه و وسلم وتو فرمایل د خپل مور امک د خپل مور بیا د صحابي غرض کو د الله رسول مینه د چا سره رسول الله مبارک صلی الله علیه و وسلم ورته فرمایي امک د خپل مور بیا یې تاسو کو د الله رسول مینه د چا سره د الله محبوب ورته فرمایي د خپل مور اصلورم ځل باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي د خپل پلار ابا کا د خپل پلار نو په موږ او تاسو باندې د مور او پلار ډېر لوی چې د مور دوا در سره یې کنه الله به چې کوم دې تا ته ستاره سینه د علومونو ډکې الله به در باندې رحم او فضل کوي یا علامه زمخشری رحمت الله علیه بارک راضی دې پخپه باندې ګور خبره دې پوره کوم چې د مور او د پلار د خیرونو ځان سره دې پخپه باندې ګور نو چا دې تاسو کو مولانا صاحب ته په خپه باندې ګور ولې دا ورته وی زګه پخپه باندې ګور یم چې زما شوم نو ما یو ځل مرغۍ رانیولې هغه مرغۍ مې رانیولې او تار مې ورته اچولې بیا هغه مرغۍ زمانه چې کوم د خلاصه شو په یو جاله کې ننوته زه ورپسې لاړم ما هغه تار داسې راکاږو هغه خپه ماته شوه وی هغه خپه ماتې مرغۍ مې په لاس کې نیولې ده را روانې کور چې کور ته رالم مور راته ویل چې بچیا د دې مرغۍ دا خپه خو ماته ده مور دا ما نه تښتېدلې وه او جاح کې ننوتې وه ما راکاږله جو بس په هغې کې ماته مور ورته خیره وه بچیا خدای دې خپه داسې ماته کړه څنګه چې دې مرغۍ بچي د خپه ماته لوی شو په سفر باندې روانو د اس نه راپرېوته خپه یې چې کوم دی ماته حالانکې دوی یو تفسیر لیکلی تفسیر کشاف په هغې کې د خپله دا واقعه ذکر کړې نو بچیانو د مور او د پلار د خیرو نظر د مور او پلار خیرې چې دی ووایي که په دنیا کې کامیابي نشي موندلی ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الجنة تحت اقدام الامهات جنت چې کوم دی دا د مورانو د قدمونو لاندې د دې حدیث مطلب دا نه دی چې بس د مور خپل اوچته که قدم یې اوچت کړه چې بس لاندې جنت د دې مطلب دا دی چې د مور او پلار سره ښه سلوک د مور سره ښه سلوک وکړه الله به درله د دې چې کوم دی اجر ورکړي او الله موږ ته قرآن کې فرمایي وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا موږ او تاسو له پکار چې خپل مور او پلار سره احسان دې بدله الله چې کوم دی بهترینه وه ابو الحسن حرقانی رحمت الله علیه یو ډېر لوی سړی تېر شو د ده ورور ډېر متقي او پرهیزګار د الله عبادت په هر ټیم یو ځل هغه ورور ته د غیب نه اواز راغی چې ستا د دې ورور مونږ بخښنه دې ورور کې نور څه کمال نه و لیکن دا ورور یې صرف د مور او پلار ډېر تابعدار او ابو الحسن حرقانی رحمت الله علیه د مور او پلار ډېر تابعدار د مور او پلار به ډېر زیات خدمت کوي او دا بل ورور ډېر زیات مونږګزار خو چې کله غیبي اواز هغه چاته راغی چې کم د مور خدمت کوي او داسې اواز ورته راغی چې موږ ته ستا د عبادت ضرورت نشته د مور چې څوک خدمت کوي په دې موږ مقام او مرتبه ورکړو ماشومانو عبادت دا د الله حکم دی د الله احکامات دي خو د ټولو نه بهترین د مونځ نه وروستو د الله تعالی په نسبت باندې چې کوم دی د مور او پلار سره احسان
نو چې زمونږ او ستاسو په ژوند کې د مور او پلار سره ښه سلوک وي چې مور رانه خفه نه شي، مور ما ازاروئ، مور له تکلیف مه ورکوئ، چې پیسې دله در نه کړي نو بیا ورته بدې نه دي کنځلې مه کوئ. ولې دا زمونږ او ستاسو خیرخوا دي. دا زمونږ تاسو اوس یو خاکه وکړه، تاسو خاکه وکړه. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه ذکر کړي پلار ولګېد د خپل بچی په غېږ کې واغز بهر ته یې راوست، چې راوست داسې یو په ونه کې یو کارغه ناست د دې پلار د بچي نه تپوس وکړو بچیه دا پورې څه دي؟ دا بچی ورته وایي بابا دا کارغه دي. دې بچي دې تپوس وکړو چې بابا دا څه دي؟ پلار ورته بار بار وایي چې بچیه دا کارغه دي، دا کارغه دي، دا کارغه دي. پلار یې نه ستړی کېږي چې کله دا ماشوم لوی شو د ګرځېدو قابل شو ښه هوښیار شو پلار یې د لاس نه ونیسو راوست. اوس دې دا پلار تپوس کوي چې بچیه دا په دې ونه کې دا څه دي؟ نو دا بچی ورته وایي بابا دا کارغه دي، دا کارغه دي. بیا دې پلار تپوس وکړو دا بچیه دا څه دي؟ دا کارغه دي. په درېیم ځل دې تپوس وکړو نو په غوسه کې ورته وایي بابا زه درته وایم چې دا کارغه دی او ته وایې بار بار راته دا وایې. نو پلار ورته وایي بچیه ما ته پته چې دا کارغه و، خو دقه شانې ته ماشوم یې ما راوستی وې تا به زما نه بار بار تپوس کو چې بابا دا څه شی دی؟ ما ورته بار بار دا وایي چې دا کارغه دی. په محبت سره به مې درته وي، په الفت سره به مې درته وي او په ښه عاجزۍ سره به مې درته وي. ما ته پته و چې دا کارغه دی. بچیانو د پلار سره او د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ. د مور او پلار نه وروستو دویم حق چې کوم دی دا د استاد زمونږ استادان چې کوم دی دا زمونږ روحاني پلاران پوه شئ زمونږ څه دي؟ زمونږ روحاني پلاران دي. دا زمونږ او ستاسو اصلاح کوي، موږ او تاسو ته دین ښایي، موږ او تاسو باندې چې کوم دی د قرآن او د احادیثو علم راته زده کوي، موږ او تاسو ته کلمې ښیي، دعاګانې ښیي، موږ او تاسو ته نیغه لاره ښیي، موږ او تاسو د بدو ردو نه چې کوم دی بچ کوي، موږ او تاسو ته د قرآن او د احادیثو درس راکوي. نو چې زموږ او ستاسو په ژوند کې د استادانو عادت او دا یاد وساتئ امام مالک رحمت الله علیه شاګرد عبدالرحمن بن قاسم رحمت الله علیه هغه وایي ما 20 کاله د امام مالک رحمت الله علیه په خدمت کې تېر کړل. 18 کاله مې چې د آداب او د اخلاق علم زده او 2 کاله کې مې نور علمي کتابونه 18 کاله کې آداب او اخلاق مبارک د تعلیم زده او 2 کاله کې نور کتابونه. ماشومانو د دین د زده کړې لپاره د استاد ادب چې کوم دی دا لازمي دی. که چېرې خپله سینه د قرآن او د احادیثو د علومو نه منور کول او ښایسته کول غواړئ نو د مور او پلار سره ښه سلوک وکړئ او د استاد چې کوم دی ادب وکړئ، د استاد ادب وکړئ. ولې په دې باندې به الله چې کوم دی تاسو له اجر درکړي. د مور پی ښکلوئ او د پلار تندی ښکلوئ، پوه شئ، د استاد لاسونه ښکلوئ. دا ولې دا موږ ته قرآن ښیي، دا زموږ بهترینه رهنمایي کوي موږ او تاسو ته. نو چې د دې په بدله کې موږ څه دله څه ورکولی نه شو نو ادب خو ورکولی شو که نه، پوه شئ، اجر به خدای پاک تاسو له درکړي. او دا واورئ چا چې په آدابو سره علم زده کړو د علم به ده ته فایده ورکوي. چا چې په آدابو سره د قرآن قدر وکړو، د کتاب قدر وکړو، د خپل درسګاه قدر وکړو او د خپل ملګري قدر وکړو، الله به چې کوم دی ده ته بهترین علم ورکوي. د سینه به چې کوم دی الله د علومو نه ډکوي او د هغه علم نه چې کوم علم به ده ته فایده ورکوي. ماشومانو داسې کار کوئ چې یو بل ته کنځلې مه کوئ. ولې ځان چې کوم دی د کنځلو نه ساتئ، د دروغو نه ځان ساتئ. ځکه د الله پیغمبر فرمایي ایاکم والکذب، تاسو خپل ځان چې کوم دی د دروغو نه وساتئ. مور او پلار ته دروغ مه وایه، استادانو ته دروغ مه وایه. ناوخته راشئ نو بانې مه کوئ، پوه شئ، بانې مه کوئ چې یاره هلته وم دلته وم، بس رښتیا ووایه. تاسو ته پته شته
شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه هغه واقعه څومره مشهوره ده. مور ورته چې کوم دی په جیب کې 40 اشرفۍ باندې کړې وې، ورته ویې بچیه که په لاره هر څومره مشکلات راځي دروغ مه کوه. نو چې کله ډاکوانو قافله چې کوم دی لوټوله او د ده نمبر راغی، د ده نه یې تپوس وکړو بچیه تا سره څه دي؟ وایي ما سره 40 اشرفۍ دي بچې. وایي دا ولې ته رښتیا وایې؟ وایي ما ته مې مور دا ویلي وو چې بچیه که هر څنګه مخې ته حالات راځي لیکن دروغ به نه وایې. وایي ما ته دا زما د مور حکم. سردار او چې کوم مشر و هغه ډاکو باندې دا عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د خبرو دومره اثر وشو چې ولګېده د غلاګانو او د ډاکو نه چې کومې توبه وباسه. ولې دا په رښتیاو باندې چې موږ دروغ وایو کنه په دروغو کې زموږ او ستاسو تاوان دی او په رښتیاو کې زموږ او ستاسو خیر دی. نو همیشه لپاره چې کوم دی دروغ نه وایو، رښتیا وایو. الله به موږ او تاسو باندې رحم کوي، سوچ به کوي. زموږ او ستاسو سینې به الله چې کوم دی د علم نه ډکوي. او بیا دا یاد وساتئ د علم دپاره چې کوم دی وظیفې کوه. د علم دپاره وظیفې کوه. 2 وظیفې ډېرې لازمې کوه. ربي زدني علما. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک راځي ټوله شپه چې کوم دی په دې آیات کې تېره چې ربي زدني علما ربي زدني علما، ټوله شپه په دې کې تېره دی. په صحابو کې د قرآن په علم کې په نمبر 1 باندې، حالانکې دی شتونکی و، چیلی به یې سره و، لیکن د سینې د قرآن د علومو نه الله ډکه کړې. دا وظیفه ډېره ډېره کوه، الله به ستاسو سینې بولاوي. او بله دا وظیفه د علم نشرح لک صدرک، دا ډېر زیاته دا صورت چې کوم دی دا ډېر وایه، دې سره به ستاسو سینه چې کوم دی کولاوي. او بله کلمې یادې کړئ، دعاګانې یادې کړئ، کور ته تلو راتلو دعاګانې یادې کړئ، واشروم ته چې ځئ هغه دعا یاده کړئ، جومات ته ځئ دنده ځئ راځئ، دغه دعاګانې چې کوم دی دا لازمي دي. او چې زموږ او ستاسو په ژوند کې د پیغمبر علیه السلام طریقې نو الله به چې کوم دی موږ او تاسو باندې رحم کوي. ولې د پیغمبر علیه السلام هره طریقه چې کوم دی په دې کې زموږ او ستاسو دپاره خیر دی. نو خوږو ماشومانو چې قرآن یې زده کوئ صفا سوتره راځي، دوی د ټوپۍ نه مه راځئ. ښه صحیح ده؟ ځکه د مدرسې طالب او د سکول په طالب په سټوډنټ کې دا فرق دی. د سپینې ښکلې جامې د سره رومالي، تاسو چې ورته چوپټکۍ ورته مه وایه، رومال ورته وایه. ښه او ښکلې ټوپۍ سپینه راوړئ، سپینې جامې راوړئ. ولې موږ چې د دنیا نه ځو که نه نو زموږ اخري جوړه به سپینه ده، اخري جامې زموږ نه څنګه په دنیا کې موږ ښکلې ګاډو کې ګرځو که نه، سایکلو باندې، موټر سایکلو باندې، ډاټسنو کې، موټرو کې. او چې کله اخري سپرلۍ زموږ د څه شي نه پورې مخامخ د کټ په دې کټ کې به ځو. ښه پوه شوئ؟ سپینه جامه اچوئ، سپینه ټوپۍ اچوئ، سپین رومیال چې کوم دی دا د مدرسې د طالب نشان دی. ښه الله دې ستاسو په ژوند کې، مال کې، علم کې، عمل کې برکتونه نازل کړي. نورې خبرې به راته د علماء کرامو کې زما خو مری اوږده قاري شاهد صاحب درخواست نو دا مې چې کوم دی رد کولی نه شو. او علم دپاره چې کوم دی ملا مضبوطه کړئ. صحیح ده؟ چوټیانې ډېرې مه کوئ پکې. ښه